ورحمت الله وبرکاته. کوم کس چې خپل مور به دردې سره قتل کړي و د هغوی نبی بیان مخې ته راغلی دی. کو دغه بیان نه ځان خبرول غواړي زموږ ته چینل مخه ته سبسکرایبر کړئ او دا ویډیو در سره تر اخره پورې وګورئ. د پیښور په ګل آباد علاقه کې یو زوی خپل مور ډېر بې دردۍ سره قتل کړی ده. یو زوی راپاسي او خپل مور قتل کوي. هغه مور د خپل زوی دپاره څومره ډېرې زیاتې سختۍ او نرمې تېرې کړي او هغه ډېر په مینه راغټ کړي. بیا چې زوی غټ شي نو بیا راپاسي او خپل مور قتل کوي. د دغه زوی نوی بیان مخې ته راغلی دی. هغه خپل بیان کې وایي چې ما ته به ښځې روزانه شیطانات کولو چې ستا مور ما سره روزانه جګړې کوي او ما ډېره تنګوي. بیا راته ښځې ویلي چې ما خپل مور کور ته بوځه ځکه چې ستا مور ما سره روزانه جګړې کوي، یا خو ما پرېږده یا مور دی. دغه سړی په غوسه کې راپاڅېد او خپله سکه مور یې قتل کړه. ښځې په شیطانت باندې مور خو یو داسې خستي وه چې موږ وخوړو بیا هم د مور حق نشي پوره کولی. کو مور یې ډېره هم غلطي کړې وه، خو زوی سره خو دا نه جوړېدل چې مور یې مړه کړې وه. پوه کړې به یوه خبره په خبرو سره خلاصېږي، ته به خبره وکړې وه، خبره به ختمه شوې وه. خو دا ظالم قتل کړو او بیا چې کله قتل وکشو نو زلزله هم راغلی. یعنې دې نه دا معلومیږي چې الله خپله ښودنه وکړه چې زه درنه ډېر ناراضه شوی یم. که دا ویډیو مو خوښه شوي زموږ د چینل مخه سبسکرایبر کړئ، ټلې نشان در سره خامخا ووهئ. والسلام.